السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزتمندو مسلمانانو ورونو څنګه یې؟ صحت هم ښه دی؟ نن د جمعې مبارکې ورځ ده او د جمعې مبارکې د ورځ مناسبت سره یو ډېر اهم یو پیغام درکول غواړم. حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک ارشاد پاک دی. صحیح حدیث شریف نه دا خبره ثابته ده چې کم یو مومن بنده د جمعې په ورځ د مور او پلار یا که چېرته یو پکې وفات شوي وي یا د پلار یا د مور زیارت له ورشي، قبر له ورشي، اول تکې فاتحه خواني وکړي نو الله جل جلاله به ورله تمام ګناهونه معاف کړي. جمله چې څومره ګناهونه هم د کړي وي صغیره، دا به ورله ټول الله جل جلاله صرف د خپل مور او پلار د قبر د سلام چې د وکړو په دې باندې به ورله الله جل جلاله وبخي. او پاتې شوه د کبیره ګناهونو خبره، نو هغه ده چې ګناه کبیره دا بغیر د توبې نه معاف کېږي. توبه به د دې لپاره شرط دی. او دې کې راز هم دا دی چې مور او پلار سلام له سړی ورشي، نو دې کې اصل چې کوم هغه مقصدي خبره ده هغه دا ده چونکې مور او پلار د خپل بچي سره ډېر زیات هلې ځلې کړي وي، ډېر زیات مشکلات تېر کړي وي او د ده د دنیا ته د راتګ یو سبب وي. الله جل جلاله د مور او پلار له هم دومره عظمت او شان ورکړی چې څنګه په ژوند د دنیا کې سړی د مور او پلار مخ ته وګوري نو ګویا کې د حج ثواب بیا وموندو. دغه رنګه بعد الوفات او د وفات د پس هم که چېرته ته سلام لی ورشي نو الله جل جلاله وتعالی په دې باندې د بخشش هغه پروانه جاري کړي. الله جل جلاله دې موږ ته د خپل مور او پلار فرمانبردګي نصیب کړي او د هغوی سلام د تګ دا خو دې د هر یو مؤمن من د الله جل جلاله نصیب کړي وګرځولی کړي. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.